خوش قسمت دی هغه خلک چې مور او پلار یې ژوندي دي او مور او پلار له دعاګانې ګټي. لوڼه په مور باندې حکومت کوي زوی په مور باندې حکومت کوي. یوه نوکره بیا ترېنه جوړه کړې وي لکه څنګه د قیامت نښه ده راغلی ده او زوی باندې بیا اس اثر نه کېږي. مور بیا خدمت په وخت باندې اوښکې باندې خپل پلو مکمل لوند کړي او کله به داسې کوشش کوي چې د اوښکې دا ضبط کړي او بندې کړي خو بندولی نشي. او ځینې علما وایي د دې مطلب دا دی چې مور او پلار تا را وغواړي بیا داسې ورته کوه بلکې خوږ جواب ورکوه چې دی خوشحال شي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين صدق الله العظيم. عزیزانو په دې آیت کې الله تبارک و تعالی دو قسمه حقوق ښودلي دي. یو قسم حق د الله دی او بل قسم حق د بنده دی. د الله تبارک و تعالی حقوق هغه تاسو ته مخکې بیان شوي دي. اوس د بندگانو حقوق دې متعلق مختصر انداز کې زه تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم. عزیزانو رونو او محترمو خویندو میندو، الله تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته خپل عبادت نه پس د مور او د پلار د حقوقو ادا کولو حکم راکوي. مونږ کې مور او پلار سره احسان سلوک کول، ښکلی سلوک کول، دې کې ډېره کوتاهي پیښیږي. خو مونږ او تاسو ته الله پاک انتهایی سخت حکم را کړی دی دې په بابت کې. الله پاک جل شانو خپل عبادت نه پس په یو آیت کې فرمایي چې ما فیصله دا کړې ده چې تاسو به د الله عبادت کوئ او مور او پلار سره به ښېګړه کوئ. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او فیصله کړې ده رب دستا چې تاسو به عبادت نه کوئ مگر صرف د الله به کوئ، صرف د دو یعنی خپل رب عبادت به کوئ. وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره به ښېګړې معامله کوي. نو احسان معامله کول ما او تا ته ډېر ګران دي چې مور او پلار ما او تا سره کومې ښېګړې کړې دي. زما او ستا ښېګړې چې په مور او پلار باندې واوړي هله دا احسان دی. ما او تا خپل مور او پلار ته هغه دوی ول احسان بدل په ټول عمر نشو ورکولی. ځکه خو الله پاک جل جلاله امنولو مونږ ته د دوی احکامو انتهایی سخت تاکید نه پس د دعا تلقین کړی دی چې تاسو به دعا کې وایئ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اے زما ربا په دې دواړو باندې رحم وکړې، مهرباني وکړې لکه څنګه زما بچپن کې زما تربیت کړې ده. نو معلومه دا شوه چې مور او پلار سره
ما او تا صرف د بچپن وال احسان بدل هم نشو کوله بدل هم نشو ور کوله الله پاک جل شانو فرمای کچیر دا دواړه یا دې دواړو کې یو کس مشرق ورسی بیا تاسو کتلی دي چې مور او پلار بوډاګان شي نو دوی خوله لږ تیزه شي او په معمولی قدر خبرو باندې بیا دوی جګړې کوي شورې شروع کړی وي بیا بعضې بدبختان ورته ووایي دا څه نعوذ بالله من ذلك الله صدر توای اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما کچیر اورسی تا خواتا مشیتا د دوو کې یو یا دواړه فلا تقل لهما اف نو مور او پلار اف قدرې مکبا مور او پلار سخت خبر درته وکړه دون قدر مکبا کتابونو لیکلی دي چې کا لدینهم ورکوټه لفظ په عربیت کې وای الله به هغه هم استعمال کړو او ځنه علما وای د دې مطلب دا دی چې مور او پلار تارا او غوړي بیا داسې ورته کو بلکې خوږ جواب ورکړو چې دی خوشحال شي ولا تنهرهما او مې رټه دا دواړه مو خودن پلار سره څه خیال ساتو خو مور مو عاجزه اوخ کې توی وي او سره طویلې نشي دا زه د عام معاشرې خبره درته کوم الحمدلله ثم الحمدلله مونږ خپل والدین داسې خوشحال لیږلي دي چې لاسونو کې مو لاسونه و په خپل لاس باندې مو نیخ کړي دي او سم کړي مو د دنیا نه رخصت شوي دي قرآن لاړل د هغوی دعاګانې نن که ژوندي وی خو مونږ ته به کېدلې خوش قسمته دي هغه خلک چې مور او پلار یې ژوندي دي او مور او پلار له دعاګانې ګټي او بدبختي دي هغه خلک چې مور او پلار یې ژوندي دي او هغه نه بد دعا ګټي او هغه مور او پلار یې مړه دي یا خو ناراض ترې نتلي دي بیا عزیزانو د الله نعمت تاسو خواته پروت دی خپل مور او پلار قدر وکړئ مور او پلار احترام وکړئ مور او پلار دعاګانې وګټئ دا مور او پلار د جنت دروازو څخه دوه دروازې دي یا د جنت دروازو څخه که پلار دی یوازې ژوند نه وي بیا دا یوه دروازه ده که مور دی یوازې ژوند نه وي نو دا یوه دروازه ده که دواړه ژوندي وي نو جنت دوه دروازې تا ته کلاو دي دا مه بندوه او د ما عزیزانو د مور او پلار په خوشحالولو کې دا د الله خوشحالي پرته ده او د مور او پلار په ناراضګي کې دا د الله پاک جل جلاله امنوارو ناراضګي پرته ده رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمائی دا رب رضامندی په پلار رضامندی کې ده او دا رب ناراضگی دا د پلار ناراضگی کې ده او مور په بابت کې وایي الجنة تحت اقدام الامهات جنت دا میندو د پښو د لاندې ده داسې نه وایي چې مور او پلار خدمت وکړه داسې نه وایي چې جنت د مور د
خدمت سره ملاویږي، بلکې فرمایي پیغمبر علیه السلام الجنت تحت اقدام الامهات، جنت د میندو د پښو د لاندې ده. لږ سوچ کول پکار دی چې موږ میندو باندې حکومتونه کوو او میندو ته حکمونه ورکوو. لوڼه په مور باندې حکومت کوي، زوی په مور باندې حکومت کوي، بلکې زوی به موجود وي، د والا ښځه او د ول اولاد هغه به د مور ته بدې ردې وایي او خدمت به ترېنه اخلي. یوه نوکره بیا ترېنه جوړه کړې وي لکه څنګه د قیامت نښه ده راغلی ده، او زوی باندې بیا هېڅ اثر نه کېږي. مور بیا خدمت په وخت باندې اوښکې باندې خپل پلو مکمل لوند کړي او کله به داسې کوشش کوي چې د اوښکې دا ضبط کړي او بندې کړي، خو بندولی نشي. الله پاک خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت دا میندو د پښو د لاندې ده. یعنی څه مطلب؟ خدمت خو بیا کوي، مور په وړاندې به انتهایی عاجزي راولوي، لکه یو سړي خپله مرۍ د چا پښې د لاندې ایښې وي او بل سړي پښه په ایښې وي، نو څونه دا کس د دې سړي د وړاندې ذلت اختیاروي، نو ته به خپلې مور په وړاندې انتهایی عاجزي اختیاروي. نو د ما عزیزانو د مور او پلار خدمت وکړئ. مور او پلار بددعا مه اخلئ، ولا تقل لهما اف، اف قدرې به هم نه ورته کوئ، وقل لهما قولا کریما. او دوی دواړو دپاره خبرې کوئ، دواړو دپاره وینا کوئ، یعنې دوی دواړو سره خبرې کوئ، کریمه عزتمنې خبرې، پستې خبرې، مزیدارې خوږې خبرې ورسره کوه چې د په زړه باندې بده نه ولګي. د مور یا د پلار دواړو یا دې کې یو کس په زړه باندې بده نه ولګي، بلکې پستې خبرې کوه. بیا انسان دی کله کله په ده باندې قسم حالات راځي. اوس مور او پلار بیماران دي، مور او پلار معذوری دي، نو سړي ته تکلیف وي، اوهو زه به دونه د مور او پلار خدمتونه کوم. الله فرمایي واخفض لهما جناح الذل، او وغوړوه مور او پلار دپاره وزر د عاجزي من الرحمه، د شفقت سره. مور او پلار دپاره د شفقت والوزر وغوړوه. ای د ما عزیزانو، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه ورځې منبر ته خیږي، او منبر ته چې خیږي په یوې پوړۍ باندې آمین وایي، په بلې پوړۍ باندې آمین وایي، په بلې پوړۍ باندې هم آمین وایي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 ځلې آمین وایي، بیا خطبه وایي، بیا راکوزیږي. نو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین تپوس کوي چې ای د الله رسوله داسې کار خو مونږ بیا تاسو لا نه دی لیدلی چې تاسو پوړیو سره ختلو باندې آمین آمین وایي. نو پیغمبر علیه السلام 3 پوړیو باندې 3 ځلې آمین چې ورته ښایي، هغه کې یو ځلې چې رمضان په راشي او رمضان مونده کی او په الله باندې ځان ونه بخي، هغه بد دعا ده چې جبریل علیه السلام بد دعا کوي تباه دي شي، برباد دي شي هغه سړی چې رمضان یې مونده کو په الله یې ځان ونه بخلو. او پیغمبر علیه السلام ته یو روایت مطابق حکم کوي د الله د طرف نه چې تاسو آمین وایه.
رحمت للعالمین دے د مکې مکرمه هغه ظالمان چې په پیغمبر علیه السلام باندې ظلمونه کړي وو هغه یو کس چې پیغمبر علیه السلام تر مبارک نه صرف شهید کړي وو بلکې هغوی نه پوزا وګونه وغیره وباسلی و کټ کړي وو او سینې سیرلې وه زړه کلیجې را وباسلې وه هار یې ترې نه جوړ کړی وو هغه یو کس چې د پیغمبر علیه السلام خواږه تره حمزه رضی الله عنه کلیجې هغه جوړلې وه پیغمبر علیه السلام ته د مکې مکرمې فتح نصیب شوه دې ټولو ته پیغمبر علیه السلام لا تثریب علیکم اليوم نن ورځ په تاسو باندې ملامتیا نشته ټول یې معاف کړل هغه په دې رمضان په بابت کې د مور او پلار په بابت کې دعا لا دواړو کې یو یې بنده کو او ځان نه پونه بخلو الله دې تباہ او برباد کړي آمین ایو د پیغمبر علیه السلام په باره کې درود شریف په بابت کې چې تاسو تذکره وشي او تذکره باوجود په تاسو درود نه وایي نو د ما عزیزانو ورونو خویندو الله تعالی جل جلاله امن واله مقدر کړی دا مور او پلار کچا ژوندي وي چې نن مور او پلار باندې ځان اون بخای نو کله بیا بخای الله تعالی جل جلاله امن والو دی مون او تاسو ته چې چا مور او پلار وفات دي هغوی مور او پلار دی الله پاک وبخي هغوی ته د بخنه نصیب کی دا هغوی برکات دی په هغوی اولاد باندې الله پاک واچوي او د دوی مخته منزل دی الله کامیاب کړي چاول والدین ژوندي دي الله تبارک وتعالی دې مونږ ته د خپلو والدینو قدر او احترام توفیق ورنصیب کی او الله پاک دې مونږ ته زمونږ دعاګانو دپاره او زمونږ د زندگی برکت دپاره دې ډېره موده راته ژوندي ساتي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين